نوره چې روان وې ککا بیا د سره رخله تره زمان بیا روانه شهرم د خپلې خونې لري د غریبان ښځې خو په وطن کې د دې په صنایع کې پرته دي دا سره کم ژونده ده ریژې ورځې دي بختورې شپې دي باید موږ تاسې په ګاډه وسره چې وطن کې بدی وي ته دې څه خنده راغله ده ته دومره ناړ شوې کړنې دي و کړنې دي ته ته د خبرو غم نه لرې دغه بیا نه شته کې ترمې ویلې کې قرآن ویلې سپرا ویلې چې په غلطه روان وې زه خدای ته عقل درکړه دا کور وکړه چې تو خیر کوي ثواب دي وي خدای ته ژوند کې خلکو ته ژوند نه کې نوره دا خبره بیا ونه کېږي دې پرخ مې نیسته کړه خو به څه زر زونه کپړۍ دې ورخوږوله نوره زه دارې به وکړي چې باندې رڼا زړه مې ویته شوه ده خو څه زه د ودې ته کم نور اختیار سره موټر دی بله زه مخالفه اغوستې ده ژوند وکړئ خوښي وکړئ نڅا وکړئ شور وکړئ نارې وکړئ مسکا وکړئ کوچنی اختر مو مبارک او نیکمرغه شه هیله ده دا اختر به مو د سوکالۍ او ورورولۍ اختر واوسیږي نن درته یوه ځانګړې میلمنه لرو تاسو شاید له نوم سره اشنا یئ چې په تینګړه ککۍ نومیږي خو اصلي نوم یې ندیمه دی غواړو له دې سره د دې په ژوند باندې د دې په کارونو باندې خبرې اترې ولرو اغلې ندیمې تاسو ته ښه راغلاست په خیر راغلی ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله کوچنی اختر مو مبارک شه ښه شول چې خدای دې ریژن منځونه قبول کړه خدای دې زړه منځونه پوره کړه او ټول افغانستان ته خصوصا خپل وطن ته ستړي مه شئ السلام علیکم چې په خیر مې ولیدلی زه ډېره خوشحاله یم چې تو مو ته خپل وخت راکړی ده او په دا خوشي وخت کې په دا بختور وخت کې تاسې مو سره خپل وخت شریک کړو خدای دې تاسې ته اجر درکړي ډېره مننه په خیر خو په روژه راوتلي یې نه رژه والا الحمدلله په خیر تېره شوله دلته رژه ډېره اوږده ده دلته 18 ګنټې ده وشه الحمدلله ښه وه لږه ګرمي وه لیکن شکر ده چې څومره سخته وي دومره ثواب ډېر وي چې الحمدلله اوس خلاصه شوله بیا به خدای یو کلبه دې وینو خدای دې ټول مسلمان ورونه په خیر دې راتلونکي روژې ته ورورسوي که په پیل کې د خپل ژوند په اړه لږ لیدونکو سره معلومات شریک کړئ په خوست کې د کوم ځای یاستئ څه ډول مو کاناډا ته ولاړئ څه ډول هغلته ژوند دی د دې په اړه که لیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ نو ستاسو لطف به وي زه خوست یم خپل وطن یم زه کاناډا ته دې وطن ته 99 کې راغلو 99 کې بس فلور مې و چې زه دلته رڅم مونږ خو اصلي مونږ ژوند ډېر دوبۍ کې کړی ده مونږ خو هېڅ نه ده لیدله خدای مې د قسمت کړي او چې زه دوبۍ نه دې وطن ته راغلم اوس مو خدای په خیر بیرته خپل وطن ته راوستی کړي بس په خیر راغلی څنګه دا فکر پیدا شو چې د په تینګړې ککۍ کرکټر ولوبوئ دا ډېر سخت هم دی د خوستوالو خاصتا د پښتنو سیمو هغه مېرمنې چې کومې په سختیو کې دي د هغوی ژوند حالات څېړئ د هغوی ناخوالې څېړئ لکه څرې د ورو یوه خبره ته وکړم که نه زړه ته وایم زه خپله مونږ دلته ګوښې یو او زه داسې وخت یم چې د خپلې ژبې ارمان مې و د خپل وطن خلکو ولا دا وطن ته ډېر خلک فکر دلته وطن ته راغلل او مونږ ته ډېر خلک یې تاسې روړی زود شوی او بختور یې او زودي نه دو چې خپل بنګون خپل وطن زود نه وي که څرې مو غوښتل چې د خپل وطن خلکو سره یو رقم خبرې وکړم او خپله ژبه نه وغږېږم چې خدای دارې تیشه وکړم چې زه خپل لکه نوره خو بل دارې خبرې نه غوښتم چې وغږېږم مو مخکې درېدلي وي چې بنده نوره غمجن شي ځکه چې موږ وطن کې الحمدلله بودۍ ډېرې روانې دي ترقۍ ډېرې روانې دي مستوکسه نام خدای کسا وطن کې د سبا کېله د دلته نوستې کوشش کې چې خپل وطن ته رقم شنرو ولې رقم خبرې چې وطن په ګټه وي موږ زه دارې تیشه وکړم چې خلک خوشحال شي زه خپله شخصي خوشحاله شم او خلک واخوندوم ځکه چې زه په خوندو کې دا لرم واشه بس په تینګړه ککۍ زړه ته راغلم چې ورته دا یوه ویډیو به جوړه کړو چې څه شي نوم کې چا در سره کومک وکړو که په خپله مو انتخاب که خپله د په تینګړه ککۍ اکثره وخت غوسه کېږي دا ولې زړه خوږېږي نه ځکه چې په تینګړه ککۍ خو اوس
اوس د کریکټر مو چې سری جوړه د اوس خارج وطن ته راغلی دو ای وطن نه اوس دې ته احساس پیدا کیږي چې دی مو خو په تنګړه کې خدای یو د وطن خو یو مثال ده کنه کسې کده ډیره کار کیږي یا با خوشتول کی په خول کی میړه کډیر ظلم وستر کی کوم مثال میړه ګرام نه د خپل غم لري خپل وطن منځ کو ني دراب دروب د کرونو سره ژوند کړي دي بیا واخ زړه لري لیکن غوخي دو سبق کی تو بنا دزدا وش زړی اعصابي خراب شي وشه زای اوس نو ورغله د کینیډا ته لګ پاو کی شي وشه تاسو ډیر تکړه هم یاستئ چې تر اوسه پورې مو پښتو ژبه او خاصتا خوستواله لهجه نه ده هیره کړې والله وروره پښتو خو انسان چې خپل ژبه یې رکی خپل مشکله به دغه ځای کې وي تاویل چې ما بیخي خوست لیدلی نه دی نو ډیره تکړه یاستئ تاسو چې خپل لهجه مو نه ده هیره کړې نه ولا د خو مو پلور مرته دغه ورسی کنه ځکه چې موږ تاسو باید خپل ژبه مونږ هنر ده پښتو مونږ غیرت ده او څه فایده چې دی وطن ته روشو کسې دی وطن ته مونږ روشو مونږ باید ارتش ته نزدا او خپل وطن ته ورو دارینا چې ته روش ارتش پرېږده نه مونږ دلته خو مسافر یو دینه به استفاده وکړو چې تیشه دینه زده کو چې خپل وطن ته ګټه وکړي لیکن ژبه باید څوګیره نه کی خصوصا پښتو ژبه پښتو ډیره خوږه ژبه ده ډېرې خبرې مو په دې کرکټر باندې مو وکړې په تنګړي کې باندې دا چې اختر دی نو اختر په باره کې به هم ځینې خبرې اترې سره ولرو څه ډول لمانځئ اختر هغلته ولا دلته ډیر ښکلا ده دلته یو یې د خوشي دغه دو چې دلته د هر وطن خلک کرسي اوس که افغانستان کې کا میلاوي د خزو پوره وړکو پوره ټول یو وطن خلک وي دلته ډیر خلک هر کولی دلته کې ډیر خلک مسلمان کیږي کدي افریقا وي کدي چاینا وي کدي جرمن وي کې هر وطن خلک فرانسیون وي د ډیر د سار کولی مونږ په کینیډا کې ډیر خلک مسلمان کیږي واشه ایمون سره کم کو دلته ډیر سنټرونه په کرایه ونیسي خپل میلاوي ارڅوګ خپل وطن لباس کی خپل وطن خوراک خرڅوي او ټول سره ټولګي والا ټولې د منځ ته سیده ته خزو جمعتونه اشته ستر جمعتونه دي خزو ته بیلوي سړی ته بیلوي او شټوله روشي یدیوي ارڅوګ خوګه شيوم په خوي یو بل کورته څو یو بل کور کیاري یو بل خوروخ کی یعنی هغه ډول لکه دلته چې د عید په لومړۍ ورځ باندې خلک د یو بل کور ته ځي تاسو ما غلطه دغه سي ډیر خوان کی یو بل کور ته بیا د ترسي به تو کور ته کنه بیا کور ته ور نشي بیا خبر یاد سي کی چې کسه یعنی خبر جن شوی استه ایته ورته یا ډیر خوان کی دلته بالکل تر اوسه دی د غوا غوړی خړلی او یا نه اغلطه وریجه غوړي چې د دلته ډنډکای ورته وایي ډنډکای والله نه ایمو کسې مو وړي کې خوردو دلته 2 کیلو بچرو غلي دو مې وریجه کوچ مسته د مونږ ته ډیر خوان ورکوي موري مونږ ته په میاش کې 2-3 ورخه په خوي د ډیر ستره خبر دلته څوک چې مې وریجه دومره ډیری په خوي ګوره کار یې ډیر سخت دی د غواو کارونه ډیر سخت دي ته دی باید پام وي ولا مو خپل وطن خزو ته ډیر سلام ده ځکه چې دلته کسې په تیوره او خستل کېږي د کوچ دی خو د کسې تیور بستا خرڅيږي دا $1 کینیډي قیمت لري دا ته ډیر وخت شي او وای خپل لور شه بازار ته موږ وطن کې غریبونی خزه کټه وکړي څه وی ته لکېږي کټه وکي بیا غوږ بلشي دونی ورته وایي دا غریبونی دومره تکلیف پتیریږي د برق سہولتونه هم نشته ټوله ورځ په لاسونو باندې دغه کار کوي دا ډیر موږ خزه او بل دا شکایت نه کی موږ وطن خزه خوروکا خوک پخوي او دا ډیر موږ باید خبرو ته فکر وکړو کنه چې یو انسان چې دومره یو بل انسان ته خکی کنه ای باید قادر وشي بالکل ځکه چې څومره وشي قادر وشي دومره اخوږي او دا باید مونږ یاد لرو کنه مونږ وطن خزه ډیر تکلیفونه کی
غشي ټپي تبا خدای دلته شاته وایي منیانه. فکر کوم تاسو لومړی میرمنه یاستئ چې دا ډول طنزیه بڼه باندې د ښځو نه خوالی را اخلئ. ځکه تاسو هغه ته نه څوک پروډیوسر لرئ، نه ډایرکټر لرئ چې تاسو سره، نه لیکوال لرئ چې تاسو ته یو څه ولیکي هماغه باندې تاسو مخ ته ولاړ سئ. اول خو خبره دا ده چې موږ وطن کې ډېرې تاریخي ښځې تېرې شوي دي. دا خو موږ وطن کې اوسه وطن کې تکړه ښځې دي. ورور ته رښتیا خبره دا ده وروره چې زه مو ته سخته کله کله، ځکه چې مو ته ډېر پیغامونه رسي چې ډېر سخت وي زړه ته، چې مثلا د بدل او پلونکي ځای کې یوه تره ځي بل تره ځای وشتلو، ښځه یې ویر کړله، دا مو ډېر زړه خوږوي، لیکن مجبوره یم د پیغام ډېر سخت ده، باید په خندو تېره شي. لیونسوره ډزه تو کړه ده، جنګه تو کړه ده، دومره چې زوم ته نر بولې لوړ شوي ته ودرېږه لاس ډزه بیا تو نیاوه کی یا توبه وبوسه خپل ګناه قبول کا. اوس دا جلکۍ څه ګناه کړه ده؟ اوش بیا مو ته ډېر تکلیف روشي ځکه چې مو دا نه دي لیدلي په خپلو سترګو. اوش ځوان سره ټول کم فکر وکم، مور سره خبرې وکم. الحمدلله د ډېر ډېر مهرباني د ټول افغانستان د ځوانانو نه، که په امریکا کې وي، که په جرمني کې دي، که په انډیا کې دي، دا ټول مو ته بیا د ټول سره خبرېږي. موږ وطن کې خبره ډېره زر رسېږي. بیا دی اوس مو ته ډېر جرأت راکوي چې نه نه ته پیغام دې صحیح ده. کله کله سخت وي، لیکن الحمدلله مو ته جرأت دا راکوي چې زه یو کور کم، زه یوه داسې کور کم چې بل چا په فایده کې ده. خدای پاک کړي دي که نه چې ته مو بنګون چې خوشحال سوتی زه تو خوشحال سوتم. او مو ته دا په تنګړ کې چې مو ژوند کې پیدا شوي د مو والا ژوند خوږ شوه ده، معنا لرم او خوشحالیږم چې جیږېږم. تلیفون مې قسم چې نن موږ څه شوي دي، خپل وطن سره مې نور هم نه پیدا شوي ده. بالکل تاسو ډیر تکلیف ګالئ. نو دلته اکثریت داسې دي چې د ولور ډیر جاګ دی، د ځوانان په دې ته مجبوریږي چې پردیو هیوادونو ته ولاړ شي. دې باره کې مو کوم ویډیو برابره کړی او یا نه؟ نه زه دا نه ویډیو جوړم. کسې خبره داري دو کنه وروره چې مونږ تاسې چې یو مونږ تاسې باید اوله یوه بل قدر عزت پیدا کړو. یوه انسان کې چې مونږ ښه ووینو باید ښه کې اضافه کړو. بالکل کسې ورونه باید سره ټول شي. دا یو حقیقت دی. مونږ وطن کې مونږ خپل منځو کې سره سټوو. بالکل مونږ نه ولا که نه انګریز پیږي، نه ولا که انډیا والا نه پیږي، نه ولا که په عربیانو نه پیږي. مونږ پردي وطنو ته ځو، هغه محنت 200 روپۍ اضافه پوره غلامي کو، هر رقم په سر تېروو، بیا خپل وطن ته 2 کاله 3 کاله بعد ورځو، 2 میاشتې تېروو، بیا بیرته ځو. مونږ باید دا کوشش وکړو. اوله زه دې ګناه ګورم، زه خپله اوس فکر مې وطن ته چوله ده، افغانستان ته نه، افغانستان خلکو ته. اکثریت چې مونږ خبرې کوو مونږ چې افغانستان ته نه، افغانستان ته شته چې خلک یې نه وي. بالکل کنه او مونږ تاسې باید کوشش وکړو د ځوانان چې یو داري پیغامونه ویر کو د افغانستان په وری د ابودین وغږیږي، د مثبت شي وغږیږي، د مونږ ځوانان چې بدیال شوي دي زړونه روشي وطن ته. مونږ وطن کې لاس خوشي ایوا بعد په د بعد نه ډیر غږیږي، په د خنه غږیږي. مشکل هم دا دی که یو څوک 99% خواله ولري، 1% بدواله ولري، خواله نه بیانو بدواله را اخلو بيخي. او بل د فکر څه ده، د ډیر د دماغ ډیر ته دا مونږ د نه پیګو د دماغ ارت شری که فکر مثبت وچو. زه دا نیم چې کارور کینې چې زه خو مثبت فکر کوم، لیکن عمل باید وکړو. خو مونږ د نه پیګو چې ورس کې څوک مري، لیکن دا نه باوغه چې په لونکي ځکه کې دومره وړ کې جلکای کامیاب شول. بالکل که خبر کې وا غم خبره وي، مونږ باید اخر کې وا مثبت خبره سی وچو. ځکه چې مونږ ته خدای بنګونی او امید بنګونی، خصوصا افغانستان خلک ډیر په افسلا ژوند کې مونږ په داسې شنو نه باندې ورغو. که دا رقم خبرې وکړو، مثبت شنو ته فکر وکړو، پس د خبر کې چې د خبرې کوم باید تاسو چې خدای بو خیر کی. صبر مهم ده. مونږ خو د CNN انګریزانو رقم نه یو چې ژوند په غم ختميږي، هرچه په غم غږیږي. نه، مونږ اسلامي خلک یو، خدای بنګونی، مونږ پیګو چې دا دنیا
کې باید موږ مثبت او څوک چې دې دنیا ته ژوند نه کوي ژوند به لږ سخت وي او موږ تاسې باید په دا رقم شوي که وغږېږو ما اوله وطن ته زړه وشي که اوس کسې څومره جلکۍ نامې خدای خوستي مکتبونه کمې بي څومره فکولتۍ چلان شوې که دا مو ته راستی کی زمین چې زه به ورته جلکۍ ته سبق ویم مو باز زړه کېږي که څرې بالکل تاسې افغانستان یې یاد کړل نو د تیشه دی وادې د هغه خوستوله لهجاتو څه فکر کوي چې ټوله افغانستان پښتونه خاصتا پښتونه به په دې پوه شي تیشه دی وادې ځکه دا خوستوله لهجاتو خوستوله نه بل څوک ځین چې په پوه نه شي دا نه زه باید تیشه دی ودې خو دا مو مخکې علي تیشه دی ودې لکه تیشه دی ادې ډېر خلک چې تیشه دی یګم خو دلته خو لهجه خوستوله ده کنه اکثریت خلک چې دی خوستولې لهجې سره بلد نه دي خو ان شاء الله اوس به بلد کیږو کنه اخو مهمه ژبه د مهم ولایت ته خوست افغانستان او موږ تاسې باید یوه بل ژبه نیزونونه وپیو یوه بل ژبې مخته کو او دا خو افغانستان مهم ولایت ته او خوستی ژبه خو مهمه ده او خدای دې وکړي چې په ټینګړ کې کوي په د تیشه دی ودې نه د خوستی د خوږې ژبې سره خلک مینه اضافه شي او دا پیغام زه د تلویزیون ولا تاسې ته یم چې کوشش وکړئ که نه چې په خپله ژبه وغږېږئ ځکه چې ویلې چې دا وطن کې چې د خلک دي که نه چې د تعلیمونه د سبق ډېر نه دي هغو ته کله کله سخت وي مو ته ولا سخت ده چې تاسې یوه نیمه سو خبره کوئ یو نیم حرف استعمالولی که زه پوهېږم او مهم خو پیغام ده چې انسان وپوهېږي بنده ته ورسېږي او باید موږ دا رقم ژبه نې وغږېږي چې بنده پوهېږي او موږ وطن غریبون خلک حق لري چې پیغام سیوي ته ورسېږي تاسو یې په هغې زه پوهېږئ چې څه تاثیر یې لرلی دی که نه د ویډیوګانو وروره زه خو زه امید لرم مو چې دا جوړ کړل مو د ومې ویلم چې خدای پاکه دا مې نیت ته چې موږ د فکرونه لږ فکر ورته وکړو زړه ته متوجه شو ځکه چې مکتب څه فایده چې اوس جلکۍ نن پورې سبق وایي سبا ته ډاز وشي چې اله څه پلونکي کور ته ورسته یې ښځه شوې یا مزدره یا به اوس خورۍ سوتی ویده کړي څه فایده چې جلکۍ ورو وکړي سبا ته میړه ترې نه مړ کړي په منځه که اول مهم هر تیشي نه مهم ستر کور نه موټرو نه مهم انسان فکر ده او دا یې په ټینګړې کې کوي هدف ده این دا مې تصویر کړې ده خدای دې وکړي زه چې په کوم رقم وینم چې د کوم رقم پیغامونه مو ترسي اوس کسه نامې خدای تاسې مو ته راغلی زه فکر کوم چې دا مې تصویر کړې ده ځکه چې دغه اول ور ده چې دا یو لکه په ټینګړې کې کوي دا ښځه پیدا شوه چې مکتب حق نه غواړي د پیسو حق نه غواړي نه خلیب سوال لري چې د مونږ چې د کوم کورونه کو آینده کوم ځای نه راځي دا سوال ده آینده عملونه چې مونږ کوو د اسلامي دي پښتونولي کې خو نه ده مونږ پښتو خو ښځې سوتو مونږ هنر ده بیا میدان منځ کې ویلي سیزو په بدۍ ویلي ورکوو چې سړي ته کسې ته طاقت لري ته خدای پاک ډېر زور سې مونږ وطن سړی ته ورکړی مونږ سړي ډېر غیرت لري او دا غیرت به مونږ ښځو ته وویروچوو ته ډاز وکړې ښځه پردي سړي ته ورکړې دښمن ته کېنوي دی تو غیرت ده او زه دا یې په ټینګړې کې کوي سوالونه دي چې آین دا شیان چې دغه چې وي مونږ مخته نشو تللی مونږ تاسې باید خپل ځان نه پوښتنه وکړو وینې ته ودرېږو سوال وکړو چې نن مو دا وکړل دا مو ګروپ ته چې زه څم زه خدای ته څه یم که مونږ بیخ اسلامي وي که مونږ خدای نه ویرله که به بیخ ما پښتونولي وي به پښتونولي نه مو ته وایي چې په کوم ځای کې لیکلي شوي دا کورونه شي او به خید بریز خبره لږه ترخه شوه بالکل نه ویلې خبرې د حقیقت ویل چې دي دا لږ څه سخت دي تاسې ډېر په هنر نه یې دا خبرې ډېر په هنر کوي او طنز هم یې دغې ته چې په ظاهره خندونکی وي او باطن کې یو تریخ حقیقت باید بل چاته وړاندې کړي بیخي بل وروره خبره بله دا ریدو که نه چې مونږ وطن این زه خپله شخصي چې په دا وطن کې یم ته نه ستړي یم چې هر یو مو ته بېله بېله مثالې کړي او ته پښتنه یې کروره کښېنه ټینګ ټیکراجه که شرم د پیزه دی اوس هم ورته چې وایي مونږ پیزه خو دې پرې کړله چې مخکې چاته وراستې نه کړي بیا بله ته یې چې نه دا خو والا حرام ده بیا بله ته چې وایي ته خو ولې کنډی نه یې څه کوې خوست
نه نه دا پرشار هر طرفه یو غوړي چې ته باید یو رقم وي لیکن زه نو خدای د هیڅوګه حق نه لري چې بل انسان په څه خطه ژوند وکړي بالکل او بل خصوصا موږ وطن خلک چې یو بېله ژور پکې او موږ دا غوړو د وطن ته دا نه نه چاته غم نه دی ورغله اوله باید موږ توسې یو بل نه زړه باد کو یو بل ته رحم وکړو یو بل نه مینه محبت وکړو یو بل نه غوږی ګاډی کو که سید دا پیغام زه ټولو سړیو ته لرم ځکه تاسې موټرونه یې زه هغې وطن یم هغې خور یم که دا وطن کې ستر شوه کسی خوستول که خوست نه وبسي خوستولوله ولاکت نه وبسي بالکل دا خبره دا یو خیرات ده دا زه ډېر افتخار کوم الحمدلله او موږ تاسې باید سره ټول شو ځکه چې داري چې وکړو باید موږ شیطان اپړ کو کسی اوس مثالي نه کوم زه داري خپله پوهېږم زه چې مینه وکړي انسان زړه نه که نه ولا دښمن اخوندي ولا که نه موږ ولا که پاکستان بوزي وي نه ولا که امریکا بوزي وي ځکه چې موږ تاسې سره ټول شو او دا پښتون د پښتنو دا یو تاریخ پوتې ده او د څو کله جنګو کې موږ تاسې باید یو بیرته خپل هنر خپل غیرت سره ټول کو چې بس منځکه ورکه کې نو مې ورخکې اوله باید موږ د موږ اولادو ته چي کو کڅري بالکل مینه مې د کړله که مینه یو ښه مثال دام کې دی شي ځینې خلک یې عجیبه تعبیروي که یو سولګار دی په لیار کې نوست دی که پیسو واس دی نه پیسې نشي ورکولی نو حد اقل یوه خوږه خبره خو یې ته کړلی شي یو څو دقیقې په غېږ کې نیولی شي دا خپله مینه ده خو دلته مشکل دا دی چې ښه خبره هم نشي ته کړلی اضافه یې ردوي هم او دا لیکن ورور جانه افصله باید وکړو که زه چې سږ افغانستان ته لوړم کوبل ته زه ویلوړم به زور کې ختم یې خوستو خو او ای په لوړې وړو کې جلکې راغ سولې ته کړو دومره مې زړه باد شو که نه که څه دا ژوند وکړه زه دلته خط وخولم او دلته مو ته وړي کې جلکۍ سول کې هر یو نه پوته شوم چې اوس دا خط ضروري ده چې ورور ورومیدو که دا وړي جلکې ته د پیسې لګي ویر کم او زه افغانستان خلکو ته مثالوم ده ځکه چې دا افصله او زه دا نه پوهېږم چې موږ وطن خلک دا یو د افتخار خبره دا غواړو چې که ډېرې سختۍ په تېرې شوي دي که نه د امید ولا مو ته امید خپل افغانستان نه زده کېږي او ته چې مینه وکړو یوه بل ته وخوندو چې یوه بل ته چې صبر خیر ده دا مهم دا نه چې انسان غم خبره وکړي چې وای ولا مو عمل یا خوږي او ولا مو ترمړ ده وای ته څه خبرې مو زړه نه دغه دای مونږ پښتونه دو دای مونږ ایمون خبرې نه دي باید کوشش زه داري نه یم چې ولا باید وکړو کوشش باید وکړو او زه مطمئن یم چې موږ وطن خلک ډېر مینندور دي ډېر ښه زړونه لري ځکه چې زه هېڅوګانه یم او مو ته مو دومره ښه زیر وکړو او که داري مونږ یو بل ته ویر کړو که نه نوره ځوانان بار ټول شي نوره بار ټول شي په خندو بو توره شپه ورکه شي که نه بالکل ای دا د زیاته موام غیګه ولې دا ورستیو ته د خبرونې ورستیو ته هم رسیدلی یو دا خوځښت چې تاسو پیل کړی دی دغه راتلونکی څه ډول ویني یعنی راتلونکی به ښه وي که بد وي بد دی خدای نه کړي ولا خدای پاک یې دي چې تا حرکت که زه برکت کم که نه او الحمدلله مو خو نیت نیوله ده په خصوصا چې په کومه طریقه د پیغامونه خلک وخولي او ډېر خلک مو ته چې موږ ډېر تاثیر کړی ده مو ور ټوکه جوړه کړې وه چې پناډول بوجه مې در ولګله ګولۍ خوراکه مو یادې خو بله مې جوړه کړې وه چې پیسې غواړي کسې موږ نه وطن ته ډېر زه اوس ته انتظار یم چې مو ته به زنګ ارسېږو که $100 ولګه $50 ولګه هله مشکلات دي که نه او دا یو حقیقت ده او مو ته ډېر خلک چې اوس د دی چې د ډېر دی نه دا وطنو کې پښتنې شي د پتنګړې که کوي ویډیو ور ولګي و چې ذوق ته پیدا شي مشکلې حل شوي دي او آینده دا ده چې انشاءالله زه څو پروژې روانه یم انشاءالله اوس مثلا اوس لکه منظور پښتین زه ډېر دا ورورونه افتخار کوم چې نام خدای دا ډېر ښه قدمونه راخوستي دي خپل وطن خلک یې سره ټول کړي دي که څه ورور نه پیسې غواړي نه چې غواړي خلي چې راحت کسی مونږ تاسې باید دا دراب درو په ساعت نوره نه کوتیر او دا ډېره سمپل نامې خدای کسی څومره روشنۍ وي ته روغله او مو هدف دا ده انشاءالله مو نیت دا ده چې زه د کاناډا طرفه او د یوروپ طرفه
نورث امریکا طرفه در یو پروګرام جوړ کوم ان شاء الله څو کسونو سره زه لګیا یم چې دا د وطنو طرفه مونږ د انرژي ورولګو د ورونو ته افغانستان ته خوسته ټول افغانستان ته چې دا یو واک وکړو دا څه مزال شي خو مزال وکړو د امنیت پوره او امنیت نه ایمنی محبت پوره ځکه چې دا نه چې وای ولا دا شوی دی نه زه په سلام کوم افغانانو ته چې ارچ چې شوی دی بیا هم د وځي ته زون رسواله ده خلک چې ډاکټرون شوی دی انجنیرون شوی دی جلکې چې مکتبونه په پارلمان کې کور کې خلک باید مونږ په وګړي چې نور خلکو ته مثال پیدا شي او دا نیزه لګایم ان شاء الله او بل می ډیر ارمان چې وطن وینم خدای دا وکړي چې زه خوسته روشم خپل وطن خلک وینم کوچ مې بریجی خورم خدای دې په خیر ورسو دا چې عید د تاسو ته به میلمانه رسي روشه دیر شوی او رستلای پیغام کراته وای نو په اندې سره بخبرونه هم رانغاړو خو اول خروره یوري بیا ز ټول ته عید مبارک یم خدای دې وکړي چې تاسو ټول ارمندونه هغه چې تاسو زړه ته خوي تاسو ته راحت درکوي خدای د دنیا هم ادینه ورشنی کی او دا یو بل پیغام ده چې ورونو خویاندو افغانستان غوږ ونیسئ د کابر څخه د تور شپه ده دې دنیا نه منځکه سرزار نوم نشان نه کابر ته روشنی رحم محبت مینا بخل کوم انسان چې بل انسان نه بخنه غوړي انسان په کابر کې روشنی ویني چې مو دا پیغام ده چې خدای دې وکړي چې دا عید په مونږ بختور شي مونږ وبل ته مینا پیدا کو او نر بواوي چواله غوږی ګډوي نر بواوي چې بس مخ په لوس وړولو الحمدلله او زه تاسو ته خاورز غوړم خدای مو د خشول لري او پتنګړه کوي بو تاسو نور ویډیوونه جوړوي د غری پیغامونه لګای او ان شاء الله تاسو د ون سره به مونږ تاسو که خدای کې په خال رواني پروشنی خدای د روشنی مونږ ټول ته زپاشي او مو سره ته ډیر شکریا چې ته خپل وخت وکړو دومره ځواني نام خدای دومره ترقی دی کړی د خدای د غاری کامیاب لري ته ټول ځوانانو پر یو مثال یې امين ډیره مننه چې موږ ته وخت وکړو دا د تاسو زیات مصرف وای ډیره مننه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړه ایت مو د مفتخر ده چې مو وطن چې خپل واسي پرمیرسیږي زرت شوی تر کوم خدای کی ډیره مننه اخیره کې بیا هم عید مبارک شه خشوله شه امين تاسو سره السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه دوستانو چې تر دې د ملموک سره پاتې شوي هیله ده لدغه پروګرام یعنی تشه دی ودی به مخوند اخیسته وي او یو څه به متریز د کړی وي تر بیا چې تاسو په درنه خدمت کې حاضرې کو تر هغه موږ ته اجازه راکړئ خو هیر مونږ چې زموږ نوري خبرونه هم دوام لري دا باندې مې بيجمي په خیر مې چې خپلې په دسترخوان کې بکینو وطن رقم کرت مې اوی تم پستا کړی دي کنه وړي چې ملټا بار ولې د عبدالرحمن د سره وکس اسلام کې خدای دې خاک ته کنه په پښترګه خورونی نشي په کړه د خو پارتا خرڅان عبدالرحمن جماعت لور دغه روان د دنه می جار کې ټیم نیز ناکز کوي خو ورڅاون دیاري عبدالرحمن تیجا ده وده چته چې په خفیت کې بچ کی ای ته نمی په مارک خلاصه کې زر زونه بري سبا ورلی کې ملټارسي و بيکسي پلی نه کې خپل کور کې ولی مو ته خوښ کړی په څادو پښتنه سړی نه کې شرم ده نوم نشان لرو پښتون نه یو من ځکه مصر شریک کیږي و دا قران وای کا ولی مو پمړه کوي کنده وسری کې تشدي تلیفون د تیم زار ته نمی په مارکه کې بیډه زوا ته وچ کور کې نشته الو والا خوري تاسو ماش ولا مسنای دا والے سری خای والا خوري خیر بيحكي خيروتا 15,000 افغاني جري معدن يخوري دو ويلي والا خوري دانسكي الو خوري اواز ناسي ولا بعد باركلو شبابي الو زار ملي گندير خوري تو په مرګ انا دي ترسيتو تا داري نيشي شكر الحمد لله چې د جلکای اسلامي د سیاسارو حقیو پېژندلو خدای مسخیل او رسولي تاسو ته خدای بودای وستای چې تاسو دا کومه بي کور وکړو دا نه چې مو ته په ځان وې سره دا د خاص کم خجرای بده ته خاص کم پرچې بده ته خو کتابونه بده ته
سیدی مردوړه که قسمنې و قسمنې ته خو بې سواده پاتې شوې نوره دا بې سواده پرېږده